طالب را روان ده له کوره مدرسې ته راځي، مور پرېږدي، پلار پرېږدي، قریبان پرېږدي، علاقه پرېږدي، خرچې له لاسه پیسې نسته، بل یې ورکوي، را روان د مدرسې ته. دا د ده رفتار مدرسې ته رسول الله وایي دا رفتار جنت ته ده، دا د جنت لار ده. په مدرسه کې څه زده کېږي؟ ډریوري کې زده کېږي، که مستریتوب کې زده کېږي، که پایلټ سئ، که ټانکیست سئ. په مدرسه کې د الله دین زده کېږي او هغه د دین نتیجه سي جنت ته هغه زده کېږي. رسول الله وایي دا طالب سي له کوره روان سئ، دا لار د کور سي مدرسې ته راغلې ده، دا لار د جنت ته. الحمدلله دا لار د جنت ته. د دغه په برکت په خدای پاک طالب ته لار د جنت اسانه کړي، طالب به جنت ته اسانه ننوځي. امام محمد صاحب سي وفات سئ، چا په خوب ولیدی، پوښتنه یې ځینې وکړه له تا سره الله تعالی څه معامله وکړله؟ ده ورته ویل زه الله معاف کړم. وایي زه چې الله ته پیش شوم، الله راته وویل ای امام احمده څه غواړې؟ وایي ما ورته ویل یا الله زه مغفرت غواړم. وایي الله راته وویل ما تا ته هغه ورځ مغفرت وکړئ چې په کومه ورځ مې ته علم ته ویستې، چې په کومه ورځ مې علم ته ویستې په هغه ورځ مې ته معاف کړې. اوس درجې غواړه، څه درجې په جنت کې غواړې؟ ګوره د علم به تل خلکو ته کم معلومیږي، طالب خلکو ته کم معلومیږي، حافظ خلکو ته کم معلومیږي. قسم په خدای ستا دلته طالبان وظیفې راوړي، زه یې وینم دا چړیان، ما ته دومره دا مقام خوند راکوي، کاشکې دا د ده وظیفه ما په غاړه اخیستې وای، کاشکې زه دا کورو ته درېدای د طالب خدمت مې کولی. دا طالب دلته په دین لګیا د مطالعه د حدیثو کوي، د قرآن کوي، د کتابو مطالعه کوي. کاشکې زه کور ته ولاړ وای، ور مې ورته کولی سي وظیفه راوړه، د دغه دیني طالب خدمت څه وکړم. هغه چړي دی مقام لري، هغه طالب دی مقام لري. یو حافظ حدیث مبارک ده، پیغمبر علیه السلام وایي من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله في الجنة وشفعوا في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أو كما قال عليه السلام. څوک چې قرآن ووایي فاستظهره بآیات کې فحل حلاله او بیا یې په حلالو عمل وکړي، وحرم حرامو او په حرامو عمل وکړي، دا معنا حلال حلال وبولي، حرام حرام وبولي، الله به دغه حافظ ته دوه داسې انعامات ورکړي چې د دنیا په ټولو اسبابونه پیدا کړي، چې ټول اسباب د دنیا د باچي د پاکستان څومره غټه ده چې دا ټوله پیش کې د هغه طالب مقام به نه کړي پیدا. هغه دوه نعمته څه شی دي؟ ادخله الله فی الجنه. رسول الله ویلي دي چې ده ته به ګارنټي دا ورکړه چې دا سړی به جنت ته ځي. دا ګارنټي چا ته ورکړه سوې ده نن؟ وزیر اعظم د ملک ته سته، باچا د ملک ته سته، ګورنر د علاقې ته سته، وزیر اعلی ته سته. دا هغه طالب ته د رسول الله په پاکه ژبه ورکړل سوې ده چې ادخله الله الجنه، چې د قرآن یاد کوي، عمل یې په وکړي. یو دا ده او بل دا ده وشفعوا فی 10 من اهل بیته، 10 کسان به د ده د کورنۍ جنت ته ورسره بیایي. دا به د حافظ او دغه عالم چې ده په قرآن عمل کړی دی، دا به د هغه انعام وي. ده ته به وایي لکه یو سړی چې ته را مېلمه کوې نو یوازې چې یې کور ته راولې، تا ته بې ادبي معلومېږي، د عزت لپاره یو څو ملګري ورسره راولې. دا الله تعالی جنت یوه مېلمستیا تیاره کړې ده. دغه حافظ ته خدای هغه مېلمستیا ته بیایي، بیا ورته وایي چې 10 کسان به له تا سره هغه کسان جنت ته ځي چې په خپل عمل ټول جهنم ته ځي. جنت ته چې په خپل عمل ځي، بیا حافظ څه کوي؟ په خپل عمل به ټول جهنم ته ځي، خو د دغه حافظ په برکت، د دغه عالم په برکت باندې به جنت ته ورسره ځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما د امت علما به داسې علما وي چې یو عالم به د دغو نه کسانو شفاعت جنت ته کوي لکه د ربیعه او د مغدر د میږو د ویښتانو په انداز. ربیعه او مغدر په عربو کې مالداره قومونه دي. د دغه د مالو د ویښتانو او د هغو د وړیو په انداز به یو عالم هم جنت ته کسان ورسره بیایي. دغه انعام الله چا ته ورکړی ده؟ دغه عالم ته ورکړی ده، د علم په سر باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به 2 ډلې تقسیم سي، یوه ډله به د جنتیانو وي، یوه به د جهنمیانو وي. فیصله به په وسي چې دا به جهنم ته ځي، دا به جنت ته، خو جنتیانو ته به اجازه وسي چې تاسې ځئ،